عرب ورته حیرانګي چې را پښتون دی د شیخ صاحب استقبال وکړي نعره تکبیر وزنا نعره تکبیر هذا ضحك من القوة محافظين خلق القوة حسبنا خلق القوة السلام عليكم. دوري شريف شو السلام عليكم. اللهم صل على محمد اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام الف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صدر احترام صدر مجلس فدي مبارك عظيم الشان اجتماع کی تشریف فرما استاذ منظر معزز والا احترام او اطلاع اعزام موضوعات الاسلام غير محترم ودرانو محترم مسلمانان ورو دا جلسه د ډیر وخت شروع ده په پانن ورځ باندې د 29 دسمبر د تیارۍ په سلسله کې په ډیر علاقو کې جلسې وي نو زه لږ ډېر ځانم د لرې له ځوانه معذرت غواړم تاسو انتظار وکړو او د جلسه کې زیات وخت تېر کړو الله تعالی دې ستاسو د ناست د نیکۍ په طرف کې واچوي الله رب العزت زموږ او ستاسو دپاره دا جلسه دا ناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت کامله ذریعه وګرځي. عزتمندو د ختم نبوت عقیده دا په هغه منصوصو عقایدو کې ده چې دې کې انسان شک مګني کبا برباد کېږي د شک گنجایش پکې نشته. دا هغه عقیده ده چې د سلو نه زیات آیتونو په دې باندې دلالت کوي. دا هغه عقیده ده چې د 500 پورې احادیث د دې عقیدې په اثبات باندې دلالت کوي. دا هغه عظیمه عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ورپنې جنگ مقدس جهاد د مسلم کذاب خلاف هم د دې عقیدې د ختم نبوت د ناموس رسالت د تحفظ لپاره شوی. دا هغه عقیده ده چې د امت د غټو خلکو د دې عقیدې لپاره خپل ځان نشاور کړی دی.
خپل ځان قربان کړی دی او ټول عمر د دې اخري په تحفظ کې لګولې دی. کم کذابین کم دروغجن چې مخې ته راتلل هغه به فیصله کوله. تاسو ته پته ده وخت په وخت باندې مستقیم خبثا پیدا کېږي. مشرکینو کې داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د ځانان په شان کې د ګستاخۍ کوشش کوي. مسلمانانو کې داسې مجاهدین پیدا شي چې هغه په یو وار سره جهنم رسید کی جهنم ته ورسي. رسول الله د زمانه نه د قربانو یو زبردست تسلسل دی روان دی. یو صحابي مسترګو نابینا دی دغه خزوا خزه په تمیزه ګستاخه وا. اکثر د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کوله. خاون به کوی کړه چې داسې مه کوه. امام الانبیا ډېره غټه هستي ده هغه ښځه نه پوهېده. دا خاون په سترګو ړوند و. د پیغمبر علیه السلام جانثار صحابي و. ده ورته په زړه کې دا نیت وکړه چې دا ښځه خو ګستاخي رسول ده. امام الانبیا هغه ښکلي شان کې ګستاخي کوي. دا خو زه نه پرېږدم دا خو زه جهنم رسید کوم. ځکه په پوهېدو باندې پوه نه شوه. یو ورځ همدا ګستاخه اوده ده. د دې صحابي کې دوه بچیان وې. هغه دواړه بچی د هغه ښځې په سینې پرته دي. دې لاړ وه په هغه ړوند حالت کې چاړه راواغسته. دغه دواړه بچی یې لرې کړې. د دې ښځې د ګېډې د پاسه کېناستو چاړه یې اوچته کړه او په دې سینې ورته ورخښه کړه او جهنم رسېدې کړه. دا د قربانو سلسله د هغه وخت نه را روانه ده. اسود انسی مشهور کذاب په صنعا یمن کې تیر شوی دی. هغه د نبوت دروغجنه دعوا وکړه چې زه د خدای پیغمبر یم. ما باندې باقاعده شریک او نحیق دوه فرشتې وحي راوړي. خلکو ته ووایي چې دا تمام انسانان او دا تمام خلک په زما نبوت څنګه ومني. دوی به زما د پیغمبرۍ هغه طرف ته څنګه راشي. خلک ورته وایي علما د مسلمانانو تابع کړه. خو علما ستا تابع شه علماو ستا خبره ومنله. بیا به ټول خلک تا پسې روان دي. ځکه خلک د خپلو علماو په طریقو روان دي. وی عالمانو کې د ټول نه لوی عالم څوک دی؟ خلک ورته وایي ابو مسلم خولاني رحمه الله دی. ابو مسلم خولاني رحمه الله دربار ته راوغوښته وه. هغه سره مکالمه جاري شوه. امام ذهبي په خپل مایناس کتاب سیر اعلام النبلا کې دغه مکالمه گفتگو رانقل کړې ده. دا اسود انسی خبیث ورته وایي چې ته په امام الانبیا محمد رسول الله دا مدینه په جانان ایمان وروړي. هغه ورته لا اله الا الله محمد رسول الله هغه د الله پیغمبر ګڼم او د هغه امتیانو کې ځان شمارم. د هغه یو ادنا جانثار یم. وی ښه دا راته ووایه چې په ما باندې ایمان وروړي. اسود انسی پیغمبر دی. وی زما غوږونه کار نه کوي زه کوړ یم. هغه ورته بیا وایي محمد رسول الله باندې ایمان وروړي. وی او محمد رسول الله باندې ایمان وروړم زه د هغه یو ادنا امتي جانثار یم. بیا ورته اسود انسی باندې ایمان وروړي. دی ورپسې بیا په ناشنا طریقې خندا وکړي. وی زما غوږونه کار نه کوي زه کوړ یم. هغه آگ بدولت وه د اور په شانې سرک وه. په درېیمه پیره یې تپوس وکړو په امام الانبیا ایمان وروړئ. وی الحمدلله په امام الانبیا ایمان وروړم. وی اسود انسی په ما ایمان وروړئ. وی زه کوړ یم زما غوږونه کار نه کوي. دا ډېر ناشنا خندا وه. ډېر غټ سپکاوی و د دغې زمانې د دغې کذاب. امرګرو ورته وایي چې ای زموږ پیغمبره تا نه خو بلکل کمیس وباسو په داسې انداز یې په تا پسې خندا وکړه. لهذا ته له خو عبرتناکه سزا ورکړه. هغه وایي داسې سزا به ورکوم چې تر قیامته پورې به نشانه د عبرت یه. چنانچې خشاک یې راغونډ کړه د دنیا خشاک وه. هغې ته یې اور ورته کړو چې اور کله په غړمبړه شوه د ده لاس او پښې وتړل. امام ابو مسلم خولاني رحمه الله دا جلیل القدر تابعي دی او لاس خپو تړلو نه پسې د دې اور د منځ ته ورګزار کړو. اور بلېدو وه. خلکو وایي دوی به سرکوري شوي یه دوی به سوځېدلي یه. لیکن الله رب العزت د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ په برکت باندې د دې په صدقه باندې الله پاک دې امت کې سنت ابراهیمي دوباره ژوندی کوه. دا اور څو ګنټې پس مړ شوه. خلکو وکتل چې دی به بلکل ایرې شوي یه. لیکن کله چې خواله ورله اسود انسی دغه عظیم مخالف دغه عظیم مجاهد ابو مسلم خولاني صاحب بلکل نیک اور په منځ کې ناست دی. اور ورته الله پاک یې ښکلي ګلونه کړي وه. د لاس او پړي سوځېدلي وه. اور ته د ویښتو ته نقصان نه دی رسولی.
چې کله دا وکړو د اور نه رابار کړو دغه اسلام یو وخت نقصان نه دی رسېدلی وی دا زمانه پیغمبر د حقانیت نښه ده هغه ملګرو حواریین او اسود انسي کردار کوي چې د دې سړي حل نشته خو دا دوه ورځې په یمن کې پاتې شو واپس د ټول خلک مسلمانان کېږي چې کوم مرتد شوي دي لهذا دې د خپل علاقې نه جلا وطن کا هغې جلا وطن کې د یمن نه وشړو هغه ته په دنیا کې د ټولو نه قیمتي ځای هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خار مدینه الرسول ښکارېده صرف د مدینې لارې ونیوله مسجد نبوي ته راغی دلته جانان تشریف آرام کوي په خپل قبر شریف کې چې کوم دی آرام فرمایي دی راغی مسجد نبوي ته نتې وتړو د لمونځو حضرت ابوبکر حضرت عمر صاحب زمانه وه ابوبکر صاحب خلیفة المسلمین وه حضرت عمر صاحب دې ولیدو چې دا خو مسافر ښکاري حضرت عمر صاحب ډېر د فراست خاوند و نښو نښانو ته یې چې وکتو دا خو یمني ښکاري لمونځ ته چې کله فارغ شه ته مېلمه ښکاري ویاو چې مېلمه وي ما ته د یمن ښکاري ویاو چې د یمن یم قربان شه هلته یو واقعه راغلې ده چې الله پاک په دې امت کې د ختم نبوت په برکت باندې سنت ابراهیمي دوباره راژوندی کړی دی هغه ورته همداسې ده الله پاک دا سنت دې امت کې دوباره راژوندی کړو حضرت عمر صاحب بیا د دې مخ نښه نښانو ته په غور ګوري ورته وایي وما هو والله الا انت قسم دی هغه سړي خو ته ماته معلومېږي هغه سر ښکته کړي او الله پاک دغه خدمت زمانه اخیستی دی حضرت عمر صاحب خپلې لیچې کولاویه او دې ما ته رانږدې شه خپلې سینې سره جفتیه کله په مخ کولی کله په تندي ښکلی او وي الحمدلله چې ما ته الله پاک په خپل ژوند کې هغه هستي وښوله چې د کومې هستۍ په وجه باندې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام سنت په دې امت کې دوباره ژوندي کړه بیا بوتو ځان سره حضرت ابوبکر صدیق صاحب له ابوبکر صاحب ته واقع وروړه ابوبکر صاحب خپلې سینې سره د خوشحالۍ په وجه باندې جفت کړه بیا په منځ کې کېنو یو طرف ته عمر ناست دی بل طرف ته ابوبکر ناست دی حضرت عمر صاحب کله ولا په مخ لاس راکړي زمینې نه کله په ګیره باندې او د یمن حالات کې معلوموي د یمن خبرې ورسره کوي او هغه دواړه ځان قربانوي د دې عظیمې هستۍ نه چې د ختم نبوت یو لوی مجاهد عزتمندو د ختم نبوت د عقیده چې ده د سلفو د زمانې نه واله الی یومنا هذا په دې لپاره قربانۍ روانې دي بیروت لبنان کې یو ډېر لوی عالم او جج تېر شوی دی شیخ یوسف نبهاني رحمت الله علیه دا عاشق رسول و او د خپلې علاقې او د بیروت لوی جج قاضي القضات و د په وخت کې یو عیسایي د جانان په حق کې ګستاخي وکړه یو مسلمان راپاسېد یو ځای کې دا عیسایي ګستاخ راټیټ کړو او روح په دې ګېډه کې ورله چاړه تاو کړه جهنم رسېدې کړو شرطي پولیس دغه مجاهد ونیولو جیل کې واچو د تمامې دنیا د عیسایانو د بادشاه د طرف نه بادشاهانو د طرف نه د بیروت لبنان په مسلمان بادشاه پرشر را پرېوتل شو چې دې مسلمان نه به خامخا پانسي ورکوي د زموږ یو عیسایي وجلی دی یو عیسایي جهنم رسید کړی دی او هغه کیس د شیخ یوسف نبهاني صاحب عدالت ته لاړه کیس شروع شوه وکیلان د دواړو طرف ته جنګېدلو او د فیصلې رس راله اعلان وشو د دې رس باندې با د شیخ یوسف نبهاني په عدالت کې باقاعده دغه مسلمان مجاهد فیصله کیږي شیخ یوسف نبهاني خبر راکې ساتلی وه چې په کومه ورځ باندې فیصله کېدو والې وه دوی د پولیس مدکات په منځ کې راووته وه دا مجاهد مخامخ ولاړ دی مخې ته د اوسپنې سلاخونه دي ده له خوله ورغی قتل تا کړی دی وی او دې قتل ما کړی دی وی ته د دې اعتراف کې وی الحمدلله چې دا خبیث ما جهنم رسید کړی دی وی په کوم لاس دې وجلی دی په دې خلاف مې وجلی دی په څه دې وجلی دی په چاړه مې وجلی دی وی د دې سلاخونو د اوسپنو په دې منځ کې د لاس روباسه هغه چې کله لاس روغ کړه شیخ یوسف نبهاني په دې لاس ورمنډه کړه په ښکلولو شروع شو په چغو چغو جاري چې الحمدلله قربان شم د دې لاس ته چې د کوم لاس په ذریعې باندې تا د جانان بدلا غستې ده تا د رسول الله دغه ګستاخ جهنم رسید کړی دی بیا راغی خپل عدالت کې کېناستو اعلان یې وکړو د تمامو خلکو مخکې د تمامو کبرو مخکې د تمام انسانیت مخکې چې خلکو دې مجاهد خپله ډیوټي کړې ده د دا مشرک او دا عیسایي جهنم رسید کړی دی کوم سړی چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي د هغه وینه تویول بالکل جایز ویه د خپله ډیوټي کړې ده دا زموږ د مسلمانانو غټ مجاهد دی زما د عدالت نه دی بالکل بری دی په ده باندې د زرې برابر کیس نشته هغه بری د خپل عدالت نه راوړي مجاهدین
یوسف نبهانی رحمه الله فیصله وروړه بادشاہ په خپل سر په لاسونو کې ونیولو او ډېر حیران دی چې دې دونه بادشاهانو سره به زه څه کوم دا خو زه مرګ کړم د دې په رحم کرم زه په دې کرسۍ ناست یم شیخ یوسف نبهاني وایي په هر څه سودا کوم خو د جانان په عزت سودا بالکل نه کوم دې د خپلې کرسۍ نه راښکته کړو د جش د هغه کرسۍ نه معطل کړو تر دې چې د بیروت لبنان نه چې دی چې راوطن کړو دې راغی باقي ژوند د شام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښار او پښتو کې تېر کړو پیغمبر علیه السلام روزي مقدسي سره به اکثر وخت تېرېدو د پیغمبر علیه السلام شمله چې کوم دی اوچته کړه عزتمندو د ختم نبوت عقیده هغه عقیده ده چې د دې لپاره غټو غټو خلکو قربانۍ ورکړي دي زموږ د دین اسلام د قربانونو ډک دی داسې نه ده چې 1400 کاله مخکې د اسلام دا ګاډی د اسلام دا موټر د لاهور دا موټرمن راوخته او د رشکې په انټرچینج باندې یا د مشخالي په انټرچینج باندې کوز شو داسې اواره لار باندې اسلام نه دی راغلی مخې ته خلکو تکالیف جوړ کړي دي مخې ته خلکو چې کوم دی مسلمانانو ته قسم تکلیف ورکړي دي مسلمانانو هغه په خوشحالۍ باندې برداشت کړي دي ابتدا زموږ د قربانونو شوې مکي دور ده او مشکل آتیش کسان په اسلام کې داخل شوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی امام الانبیاء علیه السلام اذا الله رسوله زړه غواړي چې خانه کعبه کې بچو د الله تعالی وحدانیت ته ستاره رسالت ته خلق روبره دغه وخت کې خانه کعبه او بیت الله شریف مشرکانو نه ډکه وه بوتانو نه ډکه وه پیغمبر علیه السلام ورته وخت مناسب نه دی ورته د الله رسوله زه نه څه پرېږدم ماله اجازت راکړې د هغې نه پس بیا بیت الله شریف ته یو لوړ ځای باندې حضرت ابوبکر صدیق صاحب ورته عظیمه هستي ګذرېږي دا هغه هستي ده چې زموږ تمام د عقایدو کتابونو لیکلي دي چې د پیغمبرانو نه پس هغه هستي چې د جنت په مبارکه ځمکه به قدم کړي هغه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی دا عظیمه هستی زیا یا غازیا رسول الله جانسار صحابي زیا چې خپل ارسه مال جان لوټ کړی په پیغمبر علیه السلام باندې لوړ ځای باندې ودرېږي او چې حقیقي عباد الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلق لا اله الا الله وایي د بوتانو عبادت پرېږدئ تاسو به کامیاب شئ دا ویلو چې د غیر چاپېر نه پې د لوټو ګزارونه د تیږو ګزارونه د چپړو ګزارونه شو عتبه ابن ربیعه یو کافر دا حسد تباه کړی و حسد شدید حرکت کاندیدان شول ځکه د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې دا خبره مشهوره وه چې بني اسماعیل کې پیغمبر را روان عربو کې پیغمبر را روان او دا پیغمبر د راتلو وخت نږدې دی خلکو یې عتبه ډېر ذهین دی ګریجویټ دی همدا کس په پیغمبر جوړېږي لیکن الله تعالی د عظیم منصب د امام الانبیاء په حق کې لیکلی و هغه چې کله مبعوث شو هغې ته پیغمبري ملو شوه عتبه ابن ربیعه بغض او کینې تباه کړو د هلاکت کندې ته یې ورواچو هغه د مسلمانانو او رسول الله سره بغض شروع کړه عتبه په دغه ځای موجود دی ابوبکر صاحب په دې لوړ ځای ولاړ دی عتبه خبیث ورزیه حضرت ابوبکر صدیق صاحب د ګریوان د لیسیا د دې مخورست انسان د دې عظیم انسان ګریوان راټینګ کړي ښکته یې راګوزاري په دې ډول کیني په سینو باندې کیني چپړه راوچتئ په دې خپل پیزار چپړو کې اوسپنې میخونه راوتي په مخ وله راباندې کړي دونې لهو لهان کې دونې د وینو نه ډک کړي چې کپړو کې بیا سپین ځای پاتې نه شي کپړې ته کې سري شي بېهوشه شي چې کله هوش پکې پاتې نه شي بېهوشه شو عتبه د ده د سینې نه راپاڅېدو خلکو یې ابوبکر مړ دی ابوبکر سام ورکړه دې کې د ده قبیله بنو تیم راغله بنو تیم په څادر کې واچو لاړو پورته وړو وه د سا هغه رمق زرمون د سا پکې پاتې وه واپس د بنو تیم خلک راځي بنو تیم د عربو د قریشو مضبوطه قبیله وه د ابوبکر صاحب قبیله وه او بیت الله شریف کې اعلان کوي ای خلکو واورئ لو مات ابوبکر لنقتلن عتبة ابن ربیعه قسم دې په ابوبکر مړ شو د عتبه سر به درته نه جدا کوو عتبه باندې زموږ بدن ورپورې سپیږي خوره شوه حیرانتیا خوره شوه چې سړی خو ووژنو ابوبکر کب سړی خو نه دی ابوبکر صاحب بېهوشۍ په حالت کې دی تمامه قبیله ته راټوله والده محترمه ورسره ناسته ده مازدیګرۍ وخت دی نور په پرېوتو دی ابوبکر صاحب شونډې مبارکې رپوي چې کله شونډې رپوي خلک ویې راهوشې راغی مور ته یې وویل الله غوږ ورنږدې کړه ابوبکر څه ویه لومړني الفاظ د حضرت ابوبکر صاحب د خولې نه دا به رامدېږي مور ورته غوږ ورنږدې کړي ورته وایي کیف حال رسول الله د جانان څه حال دی او په کوم حال کې
دې ته وایي عشق رسول، دې ته وایي محبت رسول. ځان یې نه دی یاد، تکلیف یې خپل نه دی یاد. دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام تپوس کې امر د بیا څه وایي په دې ځای وایي د پیغمبر علیه السلام څه حال هله کوي د دې څه وایي بنو تیم قبیله وایي ویلي د خپل ملګري تپوس کوي دا نه مسلمانان شوي ویلي د خپل ملګري د خیریت تپوس کوي اوهو د امر محمد په وجه په دې حد ته ورسېدو اوس هم هغه پرېږدي هلکو راپاسېده سره بایکاټ وکړي دې خو خبره نه کوي ټوله قبیله دې راغله دا یوازې پاتې شوه یو ورته زه تا نه څه خوراک راوړم ویې هغه وخوره نه ما له خوراک نه څه مه راوړه دا راته ووایي پیغمبر علیه السلام څه حال کې وایي ما ته ستا د ملګري حال نه دی معلوم ولاړه شه ام جمیل نه یې صحابي ورته یاده کړه هغې ته به پته هغې پسې لاړه هغې ته یې ور وټکو پیغمبر علیه السلام څه حال کې دی ابوبکر تپوس کوي وایي زما په ستا یقین نشته ته مسلمانه نه ما ابوبکر راخپله بوځه ابوبکر صاحب له راوسته چې کله راغله ام جمیل د ابوبکر صاحب د لت پت جسم ولیده په وینو کې سور په چغو چغو ژاړي او د مشرکینو ته خیرې کوي چې خدای دې دې بر کړي ابوبکر حالت خو یې ډېر خراب کړی دی ابوبکر وایي ما پرېږده رسول الله څه حال کې دی دی دې ورته ګوري چې دا خو مسلمانه نه ده هسې نه چې راز پاش کړي وي دا پرېږده دا په امن کې اوسه د دې نه هغه ورته وایي پیغمبر علیه السلام خیریت سره دی بالکل څه نقصان ورته نشته صحیح سلامت دی ور وړه بیا خوراک راوړي لږ څښاک وکړه لږ خوراک وکړه وي نه هغه پورې ډډه ده ارام به راځي تر څو پورې د امام الانبیا په دې خپلو سترګو باندې دي دې ته وایي محبت چې کله تیاره شوه یو لاس په دې باندې اچوي بل لاس په ام جمیل باندې اچوي او خپل مبارک د ځمکې سره راښکلي شي را روان دی پیغمبر علیه السلام ته رارسیه دروازه کولاویږي پیغمبر علیه السلام چې ویني زما د ملګري خاص دوست حال دا دی پیغمبر علیه السلام راپورته کوي لاس مبارک ته تا وایي ابوبکر اسلام دپاره دونه غټه قرباني دا خپل جسم له لحان کو هغه دغه وخت کې رسول الله له باقاعده تسلي ورکوي ورته ویل الله رسوله زما پروا مه کوئ زه ټیک یم او دوه صرف په مخ ټکول نو مخ مې د مې وینې روانې باقي صحیح سلامت یم چې تاسو خیریت یې سره یا بس د دې نه پس زما هېڅ فکر نشته سبب مې نشته دغې نه پس ابوبکر صاحب وایي ای د الله رسوله دا زما والده ده اول خو د دې لپاره دعا وکړي چې الله تعالی ورته د اسلام توفیق ورکړي بیا دعوت ورکړي پیغمبر علیه السلام دعا کوي بیا دعوت ورکړي هغه فورا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر علیه السلام صحابه داسې جانې سارې ورکړي داسې قربانۍ ورکړي په دې عظیمې طریقې باندې د قربانونو په ډکو طریقو باندې د اسلام ته ورسېدلی دی دا خو یو غلام احمد قادیاني لعین او ملعون دی قسم په الله که د ده په شان بزرګان پیدا شي الله دې د په شان خوبثان نه پیدا کوي بالفرض کو پیدا هم شي زموږ په لاسونو به ګرځي هله به د پیغمبر علیه السلام ګریوان ته رارسي همداسې دی انشاءالله که قادیانیت فتنه د دې کائنات بدترینه فتنه ده خطرناکه فتنه ده دا قادیانان زموږ مسلمانان دوکه کوي چې کوم مسلمانان د قادیانانو د خطرناکۍ نه نه خبر هغو ته یا مسلمان یا احمدي مسلمان ته احمدي مسلمان شه تا له د انګلینډ نیشنلټي درکوم د جرمني نیشنلټي درکوم تا له خپل سهولیت درکوم بس ته زما په شان احمدي مسلمان شه که هغه د قادیانیت د فتنې نه خبر وي هغه به خوا هم نه ورځي که د قادیانیت د فتنې نه نه خبره هغه به خپل ایمان د پیسو د دنیا په بدله کې وبېږي که به برباد بشي د دې وجې نه د ختم نبوت د عقیدې تحفظ دا پېژندل او دا کول په هر مسلمان لازم دی د قادیانیت د فتنې د خطرناکۍ نه ځان خبرول دا لازم دی دې سلسله کې ستاسو د کلي کې الحمدلله دا کامیابه جلسه منعقد ده او دا د یو تیارۍ په سلسله کې ده انشاءالله په 29 دسمبر باندې را روان زیارت باندې عیدګاه کې مردان کې شمسي روډ باندې یو عظیم الشانه جلسه وي هغه به د سهار 8 بجو نه شروع کېږي تر ماخوستنه پورې به روانه وي انشاءالله د تمام پاکستان نه به لوی علما زموږ د خیبر پښتونخوا نامور علما به هغې ته راځي خلک به د رسول الله د سیرت نه د صورت نه د شمایلو نه او د هغې د حلیې مبارکې نه خبرې د هغې دغه فضایلو نه به خبرې د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ نه به خبرې د ناموس رسالت اهمیت به بیانوي نو انشاءالله دې جلسه کې به څو ټول شرکت کوو که څوک پکې لاس اوچت کړي ټول به انشاءالله په وخت باندې ځو
نیت بدن سره دا وړو چې الله په دې نیت باندې جلسه کې شریکېږم چې د قیامت په ورځ مې ته مغفرت وکړي یا الله په دې نیت دې جلسه کې شریکېږم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت او سفارش کې د قیامت په هغه سخت ورځ باندې داخل شم یا الله په دې نیت باندې زما چې زما اصلاح وشي یا الله په دې نیت باندې چې د رسول الله د ژوند سره متعلق خوږې خبرې واورم ځکه دا زموږ علما فرمایي چې د رسول الله د سیرت او د صورت او د شمایلو بیان په کوم ځای کې کېږي دا مستحب دی دا عبادت دی نو انشاءالله په دې نیت وځو او دا د یو خاص پارټي جلسه نه ده دا د هر هغه کلمه ګو مسلمان جلسه ده چې دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو دې د هر پارټي سره تعلق ساتي نو دې د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي خو چې په دې کلمه کې متفق وي نو دې جلسه کې به انشاءالله على سبيل الاتفاق شرکت وکړه الله رب العزت دې تاسو د ناس ته قبول او منظور کړي دا د ناس چې تاسو کوم کړی دا الله دې دا نه کې په تر کې واچي د دې علاقې د غیور علماء او دا تحسین ورکوما د دې ټیم ته د دې منتظمینو ته دا تحسین ورکوم چې تاسو کې استجل سه منعقد کړه الله دې دنیا او آخرت کې استکیا په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دې جلسه کې چې کوم وزارت د انتظامات کړی دي منډه ترډې والی دي څه قسمه مالی جانی یا د دانین عمل راغلی ده یقینا چې د دې رونو یو غټه قرباني ده دا عمل به الله پاک د نیکۍ په تله کې شي الله مې قسم دې زموږ عقیده ده چې د ختم نبوت لپاره چې ډنډه وچه تکړه ان شاء الله د قیامت پر ورځ رسول الله په شفاعت کې داخليږي دا مبارک خلک دي او هغه حکومتي عمل دی هغه پرایویټ عمل دی او دې جلسه کې شریک شوی یا موږ په دې یاد راغلي زموږ د لمن ته ګناهونو نه خالي زموږ موږ په دې لمن په دې یاد راغلي زموږ لمن صفاشي رسول الله په شفاعت کې چې کوم دې داخل شو الله تعالی دې ټول ته اجر عظیم ورکړي دعا وکړئ چې دوه شریک وي چې دعا اللهم صل على كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على محمد واله واصحابه اجمعين يا رب العالمين ذاك عظيم الشان كامل وجلسه جوشوا يا الله دا د هدایت ذریعہ جوړ کړي یا الله فتنه د قادیانیت په ختم کړي یا الله امور هدایت نصیب کړي ولې چې په هدایت کې نصیب نه یا الله د اسمه کې د سر نه ختم کړي چې مسلمانانو کې فتنه نه وړي یا الله مسلمانانو منځ کې اتفاق اتحاد راوړي اختلافات نه وساتي یا الله دا علاقه دا کړي د دې جلسې په برکت د عالمانو نیکانو صلاحونو ډک کړي یا الله کما زرات چې دې جلسه کې هر لحاظ سره شریک شوي دي د دنیا او آخرت خسته کې یا رب العالمین رحیم او کریم ذاته د 29 دسمبر چې کومه جلسه روانه ده دا د هدایت ذریعہ جوړ کړي یا الله دا کامیاب کامرانه کړي یا الله دې کلی کې د جلسې په انتظامات کې شاسه قسم تعاون کړي دا غي دنیا او آخرت خسته کې یا الله د رسول الله او دغه صحابه پاک ذکر وشو دا مستحب دی عبادت دی یا الله دې په برکت باندې زموږ د دعاګانې قبول کړي یا الله کوم حضرات بیماران دي او یا دې په کورونو کې بیماری دي او بیماری ورته په شفای عاجله کامله باندې بدل کړي یا الله چا باندې قرضونه دي قرضونه ته ختم کړي یا الله چا په کاروبار نو کرو کې زمینداری کې برکت دی یا الله دې ته په برکت واچي یا الله چا اولاد دی نیکمل اولاد ولا ورکي چا اولاد بیا هغه د نیکمل او صالح ویږي د اولاد د درد نه اوساته د اولاد د نافرمانو نه اوساته یا الله دې په کاروبارونو کې برکت واچي یا الله دنیا او آخرت کې خسته کیا یا الله د ټول حضراتو هغه خاتمه په کامل ایمانو کې یا الله مونږ ټول د اسلام د خدمت لپاره د دین د خدمت لپاره د ختم نبوت د عظیم عقیدې د تحفظ لپاره تر مرګه پورې په اخلاص سره استعمال کیا یا الله دې دنیا نه چیزو یا الله چې ستا حبیب تم سترګې اوچتې په داسې انداز د دنیا نه اوچت کیا یا رب العالمین یا الله دې کله چې کو نارینه کو زنانه لري دا غي لپاره د دې جلسې برکتونه ورسه او د دې دنیا او آخرت کې استکیا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.